الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه دسی وقتا مسلسل دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت حوالی سرا موضوعات وی خدا تقریباً دی ربیع الاول میاشتینا دی پیغمبر علیہ السلام دی سیرت په مختلفی موضوعات باندې مش خبره وکړه خو چونکې د میاشت د جمادی الثانی میاشتو په دې میاشتې په 22م تاریخ باندې سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وفات شو نو حقیقت دا ده چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو داسې عجیبه شخصیت و کچېرې موږ تاسو د تذکره ونه کی نو دا ډیر بیا داسې عجیبه غوندې لګېږي چې میاشتې جمادی الثانی تېره شي او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تذکره نه وشي نو موږ خپل یو داسې عجیبه عادت جوړ کړی دا چې د صحابه کرام چې کومې داسې اهمې میاشتې او اهم موضوعات وي نو په دې باندې نشو تېرېدلی نو د دې وجې نه نن مجبور شم دې ته چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د سیرت حوالې سره موږ څه خبرې وکړي ځکه چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ شخصیت د په امت شه د انبیاء کرامو نه بعد اوله درجه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لکه څنګه د انبیاء کرامو د پر د دنیا چې څومره نیک خان دي د جمع شي د یو نبی درجه ته نشي رسیدلی څومره اولیاء کرام دي څومره نیک خان دي د یو ادنا یعنی د کمې درجه نبی درجه ته نشي رسیدلی درنګي کچره د ټول دنیا اولیاء جمع شي او صلحا جمع شي د یو صحابي ادنا صحابي درجه ته نشي رسیدلی چې کوم صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان وروړل دا په ایمان باندې الله رب العالمین د توفات ورکړه دا نو دا د صحابي تعریف دا غاړه چې پیغمبر علیه السلام سره ملاقات شو ایمان یې پرورل په ایمان باندې تا بیا الله رب العالمین وفات ورکړي دا صحابي دا نو صحابي درجه او بیا په صحابه کرام چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ درجه د ډېر اوچته درجه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فضیلت قرآن مجید سے په مختلف آیاتو سے بیان شوه ده والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار هغه کسان چې دي سبقت کوین کی دي اول د مهاجرین او د انصار په مهاجرین اول سبقت چا کړه ده د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نو دې طرف ته اشاره ده ابوبکر صدیق طرف ته دیرنګ الله رب العالمین فرمایي اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا چې کله پیغمبر علیه السلام
خپل ملګری ته وویل، قران مجید آیت ته خپل ملګری سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې یاري غار ورته وی، لا تحزن ان الله معنا، ته مړ رضی الله رب العالمین دې مش سره ده. او بیا کله الله رب العالمین فرمایي چې ثانی اثنین اذ هما فی الغار، دوام دې دوینا یعنی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ طرف ته اشاره و چې دای کله په غره شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا، چې کله تاسو د الله د دین مدد نه کوي الله رب العالمین د خپل دین مدد کړه دا په کوم وخت باندې چې کله دغه کافر پیغمبر علیه السلام ویست د خپل وطن نه د خپل علاقې نه، او په دې وخت باندې ملګری سي کور سره وتلې په باندې سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی. دا صرف د قران مجید هغه آیتونه دي چې پیغمبر ابوبکر صدیق د فضیلت طرف ته اشاره ده. کچری د پیغمبر علیه السلام احادیث وکسي نو 314 احادیث دا صرف د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په فضیلت دي. 181 احادیث داسې دي چې پاشه صرف د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فضیلت بیان شوی ده، بل صحابي نشته ورسره. و 88 یعنی دو کم اتیالاس داسې احادیث دي چې پیغمبر د ابوبکر صدیق سره د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تذکرہ شوی ده. دو کم اتیالاس داسې احادیث دي چې پیغمبر د ابوبکر او د عمر دوه نوم راغلل. وسویرلس احادیث داسې دي چې پیغمبر د خلفای راشدین تذکرہ دو په خلفای راشدین ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یاد. نو دا سویرلس احادیث داسې دي. او شپږ احادیث داسې دي چې پیغمبر د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره د بل صحابي تذکرہ دو، د نر صحابه کرام تذکرہ دو. دا بهر کې د 316 احادیث دا تفصیل دا چې په دې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فضیلت او مناقب بیان شوی دي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل باندې نوم یې سو عبد الله نوم، څنګه مشاهیر په ابوبکر صدیق ته خپل نوم یې عبد الله. ابوبکر د دا کنیتی نوم دا عربی شوی د کنیتی نوم. کنیتی نوم څه ته وایي چې یو سړی د پلور په نوم باندې او د زوی په نوم باندې مشاهیر شي، لکه ابن عمر، ابوبکر. نو دا څه شی دی؟ دغه ته کنیتی نوم چې یو سړی د پلور او د زوی په نوم باندې مشاهیر شي. و یو د وی لقبینو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دوا لقبینه، یو صدیق او یو عتیق، یو صدیق او یو عتیق، د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ القابات دي. نو نوم یې عبد الله دا، کنیتی نوم یې ابوبکر دا، او یہ لقب یې څه دی؟ صدیق، صدیقی مشاهیر او یو عتیق دا. پلور نوم یې څه دا؟ پلور نوم یې عثمان دا، او مشاهیر په ابو قحافه دا. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پلور نوم خپل عثمان دا، او مشاهیر په چا باندې دا؟ په ابو قحافه باندې مشاهیر دا. او میر نوم یې خپل سلمہ رضی الله تعالی عنها، سلمہ بنت سخر، د سخر لیر دو او سلمہ نوم دا. خو کنیتی نوم باندې مشاهیر دو ایسدا ام الخیر، ام الخیر باندې مشاهیر د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ میر. نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د میرو د پلور په حواله سره چې کوم مختصر تعارف تا او د پیغمبر علیه السلام سره سلسله نسب چې کومه دو خوش پېژم خوش باندې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سلسله نسب د پیغمبر علیه السلام سره ملاوي. د پیغمبر علیه السلام پلور چې کومو ابو قحافه دا یو معزز انسانو، عربی شه په قریش شه یو لوی عزتمن انسان او د اسلام په ابتدایي وخت کې انتهایی مخالف دمرو چې کله د اسلام د تحریک شروع شو پیغمبر علیه السلام شریک نو دوی اکثر وی چې دا تحریک چې کوم د بچیو نه تحریک ته د نوجوانو نه تحریک ته یغه نشته په مشرون نشته، او دا حقیقت ته چې اول اسلام بلکې اول چې پیغمبرونه کوم دعوت خلک ته پیش کړه دا اول لبیک چا ویلي دي، دا نوجوانونه ویلي دي. د موسی علیه السلام قرآن مجید چې الله تعالی تذکرہ کوي فما آمن لموسی الا ذریه من قوم على خوف من فرعون. په موسی علیه السلام د ایمان نه وروړو مګر سینو جوانونه د خپل قوم نه، او ویلې ایمان نه وروړو مشرونه، ځکه چې مشرونه خپل مفادات ته کتل او نوجوانون چې کومي مفادات ته نه کسي. د هر ایک تحریک کیسه جوړی چې دای چې را دا تحریک صحیح ده بس به دای دغه ملګری کوي.
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سمره ملګری ابتدایي دي نو دا سیک می دا نوجوانون ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د لاس کولو چې د ایمان اظهار کړه د ایمان یې رول حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دغه رنګ چې نه سمره صحابه کرام دي د سلويشت کولو د عمرینه کام دي بلکې د 20 سال د 17 900 د 20 سال را ډیر دي په ابتدایي وخت چې اسلام چا رول بیا دغه بعد ډیر صحابه کرام داسې دي چې د هغه عمرینه د 20 نه 30 سال را دي ډیر کم صحابه کرام داسې وی چې ابتدایي وخت ایمان ورو دي د دشت کولو نه پوسو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اول اسلام قبول کړه او په یو د عمر سره 38 سال عمر یې یعنی دایا د سلويشت کولو نه عمر یې کم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د 40 سال په عمر کې نبوت ملاو ده او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په 38 سال دعا کوله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د ابو بکر صدیق په عمر کې فرق راځي نو ځکه الله رب العالمین فرمایي چې اول ایمان چار ورنه ده دغه نوجوانانو ورنه نو دا د ابو قحافه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د پلور خبره داوا وی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د کیم د نبوت اظهار کړه دا د شه ټول نوجوانانو ویډ کړي نو دغه ته وسوي چې دا د بچیوں تحریک ته د وړو بچیوں دي نوجوانون دي هغه د سره شامل شوی دي په یو مقابل حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د ستره ده نو د سخت سخت الفاظ استعمال کړل د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په لور ابو قحافه وی چې دغه کسون دي دایله دا وی چې موزه یا خراب کړه دا او زونینا خراب کړی دي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ امام وروړو په اول وخت باندې نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې د مو د زینا دا نه منې کیږي موزه یا خراب کړه دی خپل زونینا خراب کړی دي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ایمان وروړو او د ایمان کله وروړو چې کله فتح مکه وشله د په دې وخت باندې د انتهایی کمزورو ابو قحافه رضی الله تعالی عنہ ځکه چې اسلام وروړو نو چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مکه فتح کړل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په لور تویل چې اخیری وخت ده کلمه ویا مسلمان شه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دې بیز پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مجلس ته بیت او بیا یو ته چې رسول الله دې مو په لور ته کلمه ویا چې دای مسلمان شه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې په سینه باندې لوسترو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د پلور په سینه باندې او دا کلمه او دا چې لا اله الا الله محمد رسول الله او دا بیا دا کلمه ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله او دا هغه وخت چې په دې واه باندې کله دای کلمه وی د ابو بکر صدیق د سترګې نه عشق درېمه جوړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې ابو بکر ته خوشالي کوه چې نن دې تو پلور دې تو سره په دې ایمان شه شامل شه او ته چې رسول الله یقینا زه ډېر په خوشاله خو مو د زړه ارمان دادا چې نن د مو پلور په زوی باندې تو تر کلمه ویلی او ابو طالب سره یا رسول الله ته ډېر په خوشاله و نو د مو خوشالي خو یقینا ډېر زیاته ده چې پلور مو مسلمان شه او مو دا غوښتل چې تو ډېر خوشاله شو او تو خوشالي په سر شو چې ابو طالب کلمه ویلی او ابو طالب په کلمه نو ویل ابا غیر د کلمې نه لوړ تمره زیات محبت د ابو بکر صدیق د چا سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې د خپل پلور په ایمان باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تر ایمان ته ترجیح ورکړه ویلې چې تو په خاصونه شو چې تر د ایمان وروړل بهر کې اخیری وخت رسیدای د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله خلافت ملاو شو د خلافت په ابتدایي وخت کې بدای څه شي وفات شو دمر پر دای جمدای نو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د پلور حالات خدا غدي او میریه ام الخیر هغه په ابتدایي وخت کې مسلمانه شوې و یعنی په مکه شه یو کم سلويشت کسونه ایمان وروړل دا سلويشتمه شزینا سیټو چې ایمان یې وروړل ا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ میرو په دینه مخشه 39 کسونه ایمان وروړل و هغه واقعیا دا وشله چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو مقابل دا ویل چې د مکه خلک ته د اسلام د پیغام ورسه د اسلام د دعوت زور رسه ګوره د اسلام د دعوت رسول دی پر صحابه کرام سمره تکلیف نه تیر کړی دي ابو بکر صدیق د شریف انسان صادق انسان چې د شرافت د دنیا منلو په یو وخت د اسلام نه مخشه په شرافت او په صداقت باندې مشاهیر سي کو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حرم شریف شي چیک شو د مکه مشرکین په مخ شه او د اسلام د دعوت یې پیش کړ
چې اسلام دعوت یې پیش کړ، کافر هر طرف نه راغلل او په ابوبکر صدیق باندې حمله وکړه. او دومره سخت یې ووی چې عتبه خپلې پاوڼې ریاستلې، او د پاوڼې دغه سول چې کیمو تاله دا ډېره سخته وه. ابوبکر صدیق یې په مخ باندې ووی، دومره یې مخ باندې ووی چې ابوبکر صدیق بېهوشه شو او مخ یې ډاډ شو. شوی چې که د اسلام داسې سوکار وبله که نه، دا د دغې صحابه کرام په دې محنت په برکت باندې دا تکلیفونه یې تېر کړي دي. صحابه کرام په هغه وخت د ایمان اظهار کول په مکې کې دا یو قسم خپل ځان د مرګ د پوره پیش کول وي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بېهوشه. بنو تیم قبیله دا د ابوبکر صدیق خاندان او قبیله یې وه. سره د دې چې دا د ابوبکر صدیق سره په اسلام په ایمان شه شریک نه وي، مخالف یې وي، کټر مخالفت یې و. خو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د مظلومیت کې چې ولید کوم خلک یې چیک شو ټوله بنو تیم قبیله و اعلان یې وکړ چې کچېره ابوبکر صدیق صحیح نشو د دې نه وفات شو نو موږ یې په بدل شي سیک قتل کوي، عتبه قتل کوي، سردار د مکې. نو په دې باندې موږ بدل چې وخوري دا سخت بدل وخوري، دا اعلان یې وکړ. ابوبکر صدیق یو کېرته میر ته وویل چې تی ګوره نگراني کوه چې څه حالت یې ده. ګوره ټوله ورځ یې بېهوشي یې تېره کړله. د شپې نو وخت چې کله سترګې یې کلاو شللی په هوش باندې راغی نو اول خبره یتیمه وه. ځکه وایي ورځ د قیامت وي چې کله الله رب العالمین سخت په جلال شي چې لمن الملک اليوم، نن ورځ بادشاهي د چا ده؟ چا شوی دا جرأت نه چې اعلان وکړي چې یا الله دې تو بادشاهي ده. څوک دا خبره نشي کولی، په هر چا وي دومره هیبت وي. الله رب العالمین په خپله باندې اعلان کوي لله الواحد القهار. نن د قهار و د غالب ذات بادشاهي ده. نن په دنیا کې خو خلک د بادشاهي و د هغه اعلان کو چې د مو طاقت او د مو بادشاهي ده، خو په دا ورځ څوک دا جرأت نشي کولی. والله رب العالمین سخت په جلال او په وسع وي. امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم الله ته په سجده باندې پریت وي، والله ته وسول کوي چې الله مخلوق په تکلیف تا ایسوب کې توپ شریکه. الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې زه ایسوب د چا سره وکړم؟ چې امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خپل یار غار سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په لوز باندې اوسي او د الله په مخ شوی ودرای وی چې الله د ابوبکر سره ایسوب وکړ. وی چې د الله رب العالمین غصه او په سراشي او وی چې په ابوبکر شدي ایسوب څه شي چې زه د ابوبکر سره ایسوب نو دا هغه ابوبکر ده. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا تکلیف دا مشکلات د الله د دین د وجنه برداشت کړی دي. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله په هوش باندې سي اوله خبره یې کیمانه میر نه پښتنه کوي وی چې میره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه ده، یعنی خپل ځون خپل حالات یې داسې دي. میرو ته چې بچیا خپل ځون ته وښه خپل ځون باندې رقم وکړه. ته ته خپل ځون پته شته چې ټول ورځ دې بېهوشي باندې تیر کړی، مخ ته دې کتلې دي، ځون ته دې کتلې دي، ټول زخمی چې میرے مو خپل ځون پروا نشته. هو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم حالات چې پیغمبر علیه السلام په څه حالت شي دا محبت نن خو په خله بندار سره وی چې مو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت ده، عاشق نبی عاشق رسول او دا د خله خبره کچېره په حقیقت مې دوم شروع غي د پیغمبر علیه السلام عشق صرف دادا چې مو تو کپڑے اسنے بدل کی مو تو صرف د میلاد جلوسینو کی بس دا حق پیراشه. الله رب العالمین د دنیا ته چې کوم دین پیش کړه دا نن د دین کوم حالت دي د الله رب العالمین قران مجید چې الله رب العالمین دا د دې پر وګړو چې د مظلومیت ژوندۍ ته راځي ته الله رب العالمین د دې پر نازل کړو چې په دې باندې تو څه فیصله کوي. ته په کچاري شوی دا قران پریت وي، ته په تانه شوی دا قران پریت وي، ته په عدالت شوی دا قران پریت وي او کچری د قران باندې د فیصله نه کوله به اعلان کیندا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. څنګه د الله پر نازل شوی کلام فیصله نه کوي د مو خبره نه ده د قران فتوا ده د خلق کافر دي. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. وڅنګه چې د الله پر نازل شوی قانون فیصله نه کوي دا فاسقون دي. دا ګور سمره سخت خبرې دي. قران مجید الله رب العالمین درې اعلانونه کړی دي او سخت اعلانونه دي. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. څوک چې د الله پر نازل شوی قانون فیصله نه کوي دا ظالمون دي.
مو تو فیصله د قران مطابق ته د انګريز د قانون مطابق څه فیصله د الله رب العالمین د کلام د مو ته کوم ځای ته رسوله بس صرف د حق مې ورکړه چې بس دې تلاوت کړه د الله رب العالمین د نزول مقصد کې ورکړه د دې نه مو ته خبر کړه د زونه نه مې دا خبر شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس د قران اعلان ده د قران مجید میں پر رمضان مبارک میاشت کې نازل کړه ده خدا مې ویل نازل کړه ده هدى للناس د انسانیت پر هدایت ده د قران مجید د هدایت پر موکتلا ده مو د قران نه تشي پښتنه نه وکړي مو ته زون نه بس عمل جوړ کړی دي چې عمل مو ته خوند ورکړي وی چې بس په دې عمل روزي دا خو فحشات دي دا خو بدعات دي چې زون نه د دین جوړ کړه ده د الله او د رسول حکم ته د غوړه یشي نو کنه چې زړه ستوي بس د دې نه دین جوړ کړه ده د عقیده په د قران نه کړی نو کله زون نه د عقیده جوړه کړی ده نه عقیده مو ته قران نه نسته کوي زون نه جوړه کړی ده قران مو ته عقیده شری نو عقیده د قران مطابق جوړه کړی نو دایته د قران مجید په دیشو په قران خو تو ګره په داسې نشته الله رب العالمین ته شي پرېشي دي ګوره که صرف د عبادت خبره وا نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو د مکه نه هجرت نه وکړه خو مکه خلک یې ویل نه مونږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نظام یې نه مونږ او دغه نظام د پرانن سیکا تیار نه دي چې د الله رب العالمین د نظام په ځکه باندې روشي دا د سیکا تیار نه دي بهر کیف حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دی وخت باندې پښتنه کوي د خپل مېر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مېرو ته وی چې ګوره د خپل ځون حالت او پریشانی ته وڅ وته چې مو سره بس د رسول الله صلی الله علیه وسلم فکر وی چې مو ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پته نشته چا سره انګیلا وی چې ته چانه پښتنه وکوي وی چې چانه پښتنه وکوي وی چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خیر د فاطمه نه مسلمانه شوی وی چې هغه وروستنه یې نه پښتنه وکړه نو یې حالات ته بیان کړ نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په خپل باندې د شپې په تیارې شه ابوبکر صدیق وسی د خپل میر او د فاطمه په سهاره سره ورسی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام آرام نو ورسی په کې شه ابوبکر صدیق ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ورغی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ابوبکر حالات وکړل ډیر خفه شو پیغمبر علیه الصلاۃ سترګې مبارکې نه عشق لور چې ابوبکر نن کیم حالت جوړ شوی مخ یې د پیژن کړي نه وطن دا مخ یې ډاډ هغه نه بعد ته چې رسول الله امام میر دې پر دعا وکړه چې الله رب العالمین هدایت او نصیب علیا مسلمانانو په دې وخت باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعوت اویر کړ او د الله نه سوال یا ورته وکړه او په دې وخت باندې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ میر د ایمان وروړ مسلمان شو نو دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د میر د حالت کې چې د کوم تفصیل بیان شه ایمان یې وروړل د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ میر دا تقریبا 30 نمبر وو د ایمان شه چې په مکه شه په دینه مخ شه 39 کسونه اسلام وروړل او 240 مشه ایوار چې ایمان یې وروړل او دغه رنګه فلور حالات مکمل بیان شول نو ان شاء الله پاینده چې مې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه حالت بیان شي امين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تؤثر علينا واعطنا ولا تحرمنا وصلى الله تعالى على خير